دغه د فیصله چې کوم ده د موږ په مفادو کې بیان ده. بسم الله الرحمن الرحیم جی څنګه چې تاسو پته ده چې د تیر څلور پنځه میاشتو نه عمران خان دا یو دغه شروع کړی دی او مختلف کله د سازش وایي چې بیروني سازش شوی دی او د هغې تحت زه وباسلې شوی یم، کله وایي چې نه د اندروني سازش شوی دی او د هغې په نتیجه کې زه وباسلې شوی یم، کله یو بانه جوړوي کله بله بانه جوړوي. موږ خو په دې پوه نه شو چې دې دا ملک کوم طرف ته بوتله غواړي. 4 کاله د دې ملک د وزیر اعظم پاتې شو، زموږ صوبې کې دا د 10م کال د دې د حکومت وشو. دې موږ ته په دې 4 کاله کې خپل کارکردګي وښیي چې دې کوم له څه کله نه چې دې وته دي که تاسو ګورئ نو دې صرف الزامات لګیا دي، خپله کارکردګي یې چېرته بیان کړې. بیا خصوصا د دې صوبې خبره وکړو. تاسو به نن 3 ورځې مخکې زموږ د وزیر اعلی صاحب بیان کتلي چې موږ سره تنخوا پیسې نشته او مرکز دې موږ حق راکړي او موږ هلته نه دغه کوو. موږ ته دا سوال کوو چې تاسو خو به وایئ چې تاسو سره ټولو مسلو حل شته. 9 کاله تاسو دلته حکومت وکړو او د 9 کالو دا نتیجه ده چې تاسو تنخوا پیسې نشئ ورکولی. نو آیا دا د ښه حکمرانۍ یو مثال دی او که د خراب حکمرانۍ مثال دی؟ بل دا چې کله ستاسو مرکز کې حکومت و هغه وخت کې تاسو څومره پیسې د مرکز نه واخیستلې او د صوبې دا مسایل تاسو ولې نه حل کول؟ نن تاسو ته دا رایاد شو چې نه ځو به او مرکز ته به موږ دغه کوو. بیا دای ته مو ګورئ چې د مرکز نه خو موږ خپلې پیسې غواړو، خو دې صوبې کې یو کال نه بلدیاتي الیکشن شوی دی او د بلدیاتي نمایندګانو له موږ فنډ نه ورکوو. نو د مرکز نه خپل حق خو اخیستل لپاره چې دی موږ هر څه تیار یو، خو صوبې کې دننه به حق چاله نه ورکوو. دا داسې تضادات دي چې پی ټي آی د هغې یو مجموعه ده او زما خیال چې دا پرون هم چې کوم اعلان کړی دی ما ته داسې ښکاري چې دې نه هم کېدای شي یو ټرن اخیستلی کېږي، ځکه چې څوک چې اسمبلی ماتوي نو هغوی بیا دې ته صبر نه کوي چې ورګې 6 ورځې صبر کوو د هغې نه پس ته به موږ اسمبلي ماتوو. هغه بیا هغه وخت کې د هغې دغه کوي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دوی دا ملک کوم طرف ته بوتله غواړي. 4 کاله یو طرف ته وایي چې خزانه خالي ده، بل طرف ته وزیر الله صاحب دورې کوي او مختلف تختې لګي اعلانات کوي. بالکل دام یو دغه دی. که موږ وګورو نو مرکزي سطح باندې دا کمې معاشي صورتحال چې جوړ شوی دی دا خو چې دوی دور کې چې کمې قرضې واخیستلې شوې د هغې نتیجه ده. بیا زموږ صوبې کې زما خیال دی تقریبا 800-900 اربه روپۍ نه زیاته قرضه چې ده هغه صرف د 9 کاله کې واخیستلې شوه او زموږ قرضه چې ده هغه زما خیال دی 10 چنده زیاته شوه. نو نن چې دا کوم معاشي مشکلات دي دا د پی ټي آی د غلط پالیسو نتیجه ده او د دې جواب راکړي هغې نه پس به ورسره بیا نور کوم خبرې کوي.